نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زمونږ د پښتنو ډېر عزتمن ډېر قدردان مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، سکندر خان، هاشم بابر صاحب، دوی سره راغلي نور میلمانو او زما معزز حاضرینو، زه به ډېر وخت نه لرم، بلکې زه غواړم چې زما وخت زموږ مشر راغلی دی او زه هغوی ته ورکړم چې د هغوی نه موږ څه استفاده وکړو، د هغوی دا خبرې واورو، خاص کر په دې حالاتو کې. زه صرف دو درې خبرو باندې خبره کول غواړم. زما نه مخکې مقررینو د هغې ذکر وکړو. زما ورور سلیم خان د صوابۍ په حواله د جمیل د کردار او د صوابۍ د مسلو ذکر وکړو. د صوابۍ دور هم چې کله هغه مونږ الیکشن ته ودرو د ډسټرکټ نایب ناظم ته، نو جمیل په مشرق کې یو کالم لیکلی و په صوابۍ باندې، او په هغه کالم کې هغه د مرغو قسمونه هم لیکلي چې کوم په صوابۍ کې موجود دي. ادینه افضل خان لاله چیف انجینر ما ته ټلیفون وکړ، دا جمیل څوک دی؟ ما ویلې لاله تا مشرق کتلی؟ ما کتلی وی عجیبه سړی دی، هغه د صوابۍ مرغۍ هم معلومې دي، لکه صوابۍ سره د هغه دومره مینه واقعي. خو سلیم خان چې کومه خبره وکړه، دوه خبرې چې یو د مرګ نه پس هغه مونږ یادوو، پکار ده چې په ژوند د هغه ستاینه شوې وه، واقعي پکار وه. دا زمونږ یو نیچر ورته وایي، نیچر دی. خو دا د مرګ نه پس عمر د هر یو سړي یادول دا د هر چا نصیب کې نه. ما مخکې دا خبره کړې وه چې قرآن کې من لفظ درې ځله راغلی دی بطور خصوصي احسان، بطور انعام. الله تعالی فرمایي ولقد مننا علی موسی و هارون، ما په موسی او په هارون باندې خصوصي احسان وکړ. نو بیا هغه احسانات شمیري، ونجیناهما وقومهما من ما هغه او دغه قوم د فرعون د اذیت نه خلاص کړ. وهدیناهما صراطا مستقیم، نیغه لارې متوخیله. وآتیناهما کتاب المستبین، ډېر قیمتي کتاب مې داسې ګڼ نعمتونه شوي خو چې آخر کې سبب کوي. آخري نعمت نو سوی وترکنا علیهما فی الاخرین، ما د هغه ذکر په راتلونکي نسلونو کې ژوندی وساتم. نو دا د مرګ نه پس یادول چې دا هغه خصوصي احسان دی چې الله په چا کړی دی، او دې کې شک نشته چې په جمیل باندې الله تعالی هغه احسان کړی دی. دا هغه اسلام سره محبت، دا هغه ملک سره محبت، دا هغه یو لوی ګواز په خپلې. د صحابه د مسلو خبره راغله، دا ټوک مسله ده. مخکې موږ دې ځای ناستو دا خبره مو کوله، نفسیاتي مریض شوی دی. زه په اسلام آباد کې اوسم، په صحابه کې اوسم. زه څلور ورځې کنټرول سکولونه بند کا، بینکونه بند کا، دفتر بند کا، او دواړه ذمہ دار دي. اپوزیشن هم ذمہ دار دی، حکومت هم ذمہ دار دی. اپوزیشن بے لګامه غصه ده او کار دی، او حکومت سره بے لګامه جبر دی، اختیار دی. او د دواړو ټارګټ زه او ته دا چې ناست دا یو. مونږ نه پکار دي کم از کم زمونږ مشر ناست دی، د دې تدارک پکار دی. خلک د سیاست نه بدزنه کېږي، د جمهوریت نه بدزنه کېږي. ولې د جمهوریت په نوم دا ټول کار کېږي، د سیاست په نوم دا ټول کار کېږي. ما تاسو ته وایي چې خلک بالکل د دې نه پس خو بیا یو صفاق ډکټیټر توقع کوي، خلک چې رالي شي موږ خلاص کړو. زه آفتاب خان د باره پیس کوم، دی له الله تعالی ډېر خیر هم ورکړی دی، ډېر حوصله همت هم ول ورکړی، او ډېر لوی مقام ول ورکړی دی. هر سړی په دې ملک کې چې څوک دی پیژني په دې متفق دی چې دا یو ډېر دون او قدردان سړی دی. زه وایم چې دی راپاسي او په ملکي سطح دې ورول ادا کړي، د دې اذیت نه او د دې تکلیف نه دې خلک خلاص کړي. او دا نظریه او دا لاره د جمیل وه. زه دا درېیم ریفرنس چې کوم د هغه په ریفرنس کې د هرې پارټۍ خلک موجود دي، د جمعیت موجود دي، د جماعت اسلامي موجود دي، د مسلم لیگ موجود دي، د ان پی موجود دي. دا ټول د صحابه معتبر او معزز خلک دي. پریس والا په هغه باندې تعزیتي ریفرنس کوي، وکالات کوي، خلک په دې ټول. نو هغه خوبي دا وه چې هغه سیاسي اختلافات په سماجي تعلق باندې نو اثر انداز کړي. نن هغه صورتحال په قومي سطح نشته.
نو زه دوی ته دا درخواست کوم چې دوی دې په دې کې روډ راکړي. دویمه هغه سره به زما ډسکشن کېده د هغه په سیاست هغه یو پروګرسیو پالیټیشین و پښتون کوم پرست و. ما ورته ویل جمیل عبدالله او بل یو افغان و دا پښتون وحدت خبره چې کېږي د دې څه مطلب دی؟ که ته چېرې پښتانه یو کې د دې لپاره چې د هغوی حق حاصل کړي نو د هغې خو درې صورته دي، یا به کابل باندې پښتانه به یو کې، یا به د ایټمي پاکستان باندې پښتانه به یو کې، او یا به دواړه باندې یو کې. باندې د دې وړ صورتحال کې یو کېدی شي؟ وینه دا خو نشي کېدی. نو بیا یې حل څه دی؟ موږ وایو چې د پښتنو مسلې دي، د پښتنو حق تلفي کېږي، د حقوق نه محرومه دي، زیاتی ورسره کېږي، امتیازي سلوک ورسره کېږي، حل یې څه دی؟ وایي ته راته ووایه. ما زه خو هم چا دا دی چې پښتانه د یو ښه لیډر لاندې متفق شي او هغه له پارلماني قوت ورکړي. جلسې جلوسونه یې ولا نه کوي، پارلماني قوت دی ول ورکړي چې کله ول 20 MNA ورکړه نو بیا به هغه د اسلام آباد حکمران ته ډیکټیټ کوي، دا مجبور وي. نو ما خدا همبه دا فیصله وکړه چې پښتانه به په پاکستان کې اوسي، پښتانه د پاکستان ملکیت واخلي او هغه په دې طریقه اخیستی شي. نو ما ته دا خبره وکړي ته خدا خدای یو کس دی، نو ما څوک دی؟ آفتاب احمد خان شیرپا. ما دې کې هېڅ شک نشته. د هغې نه بس هغه لاړو دوی سره ملګری شي او بیا پارټي به د قومي وطن پارټي وي. ملک یې خو د هغه ایجنډه دا وه ټول پاکستاني او صحیح پاکستاني او د پښتون د حقوقو لمبردارو. دا بالکل ټیک خبره وه. پښتنو سره زیاتی کېږي دا هر څوک مني او د هغه د پاکستانیت لوی ثبوت که چې ګورئ نو په ډیورنډ لاین باندې هغه درې کالم وګورئ چې هغه لیکلي. داسې مقدمه خدای شته د پاکستان لوی وکیل هم نشي پېښ کولی چې څنګه هغه پېښ کړې وه. زه ډېر ټایم نه لرم، زه غواړم چې تاسو ټول د مشر د خبرو نه استفاده وکړئ. جمیل باندې ټولو ډېرې خبرې وکړي. صرف آخر کې دا ریکویسټ کوم چې زما خپل یو پروګرام دی چې په جمیل باندې د قومي سطح ریفرنس کوم مسافر کړي. دا موسم لږ ښه شي. زه به بیا آفتاب خان صاحب ته درخواست کوم د دې ټولو ملګرو ته او د صوابۍ چې موزي د بار به انشاءالله مېلمانه راغواړو. پکې یو ډېر لوی کردار او د جمیل خان دا رشته دا زموږ ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپا سره د قومي وطن پارټۍ د جوړېدو وخت نه وه. دا ډېره د مخکې نه د 110 کالو مخکې نه دا یو رشته وه چې هغه د پیپل پارټۍ په حواله وه او مشران ناست دي، سلیم خان هم ناست دی، رشید لا هم دی، نور کامدار خان کاکا دي، دوی هم راغلي دي چې دا د هغه ملګري پاتې شوي دي، دوی به هم خبرې کوي. خو زه زما مشر زما نه یو نوم پاتې شو، زما ډېر خوږ او یو ډېر متحرکه زمونږ د ډسټرکټ ناظم عطاالله خان صاحب. دغسې کله چې د نواز شریف په وخت کې د لانګ مارچ اواز زمونږ ملي رهبر چې لانګ مارچ په د حکومت خلاف، نو تاسو یقین وکړئ چې ما ته رته شپه دا یادېږي چې موږ د سوابۍ نه تر جهانګیري پورې پیاده تللي وو چې پټرول پمپونه بند وو، ګاډي بند وو. او ما ته یو خبره یادېږي چې موږ په لاهور کې پټرول پمپ سره روان وو او دا جمیل خان په لاس کې بوټان نیولي وو او دی هم موږ سره پیاده روان وو. د جمیل خان تفصیلي خبرې شوې دي په مختلف ریفرنسونو کې، خو تاسو یقین وساتئ لکه زمونږه ډېر په سخت حالاتو کې سیاست کړی دی، خو جمیل خان چېرې د خپل ذات یا د خپلو مشکلاتو هغه چېرې هم ذکر نه دی کړی. هغه که خبره کړې د کام یې کړې ده، د پښتونولۍ یې کړې ده، د ورورولۍ یې کړې ده، مختلف پارټو سره هر چا سره به اختلاف و، نظریاتي اختلاف و، او هغه نظریاتي اختلاف هغه په ذاتي اختلاف کې نه دی بدل کړی. والسلام. زمونږ مشر آفتاب خان هم ناست دی، صوبۍ سند سکندریات خان هم ناست دی، هغوی ته به خاطر ووایم او زه خپل باقي وخت هغه دی ته پرېږدم. خو د سلیم خان یو خبره وکړه په خپلو خبرو کې چې جمیل خان مړ نه دی، نو په دې باندې زه یو خبره کوم چې جمیل خان ځکه مړ نه دی چې کوم ځای کې موږ ملګري یو ځای کېږو، کوم ځای موږ خبرې کوو، نو زما خیال داسې ملګري به نه چېرته چې هغه یو ځای کېږي
او هغه په جمیل خوان باندې خبر الله پاک دې هغه همیشه عمر ولا خسته کی او جنتونه نصیب شه او که څه ګناونه دې شوي نو الله پاک دې دا هغه معافي وکړي ډېر ډېر مننه